السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه ور بیا تاسو په خدمت کې حاضر شوم. دا زموږ د لپاره ډیر غټ سعادت او ډیر غټه شایسته موقع ده چې حضرت مولانا شیخ الحدیث استاد الحدیث حضرت مولانا عطیالله صاحب زموږ سره نن موجود دي او موږ پر یو څه خاص موضوع باندې خبره کو چې هغه فکر آخرت دی او دغه رقم یو څه د دنیا چې کوم دغه یو مختصر ژوند دی او مختصر سفر دی د دې لپاره څه کول پکار دي. په دا باره کې به شیخ صاحب پر دا باندې یو څه رونا چې د هغه واچي. شیخ صاحب که چیرې ته موږ ته پر دا باندې د لږ خبره وکړي چې دا دنیا کې انسان څنګه ژوند تیر کړي او د آخرت لپاره څنګه تیاری کول پکار دي. حکیم صاحب الله تعالی دې وساته، الله تعالی دې ښه ژوند درکړي. الله تعالی انسان ته هر انسان ته په دنیا کې زندگی ورکوي، خو د انسان زندگی په دنیا کې ډېره مختصره، ډېره عارضي، ډېره فاني او ډېره ژر ختمېدونکې زندگی. د پیغمبر علیه السلام حدیث دی چې کله الله تعالی بنده پیدا کړي نو د هغې وڅنګ ته نن وي مرګونه کښېږدي. بالکل که چیرې د دې ټولو اسبابو د مرګ څخه دی بچاو سي، اخرنی سبب چې دی هغه بوډاوالی دی، د بوډاوالي څخه سړی نه بچاوي. اوس دغه مختصره زندگی باید انسان څنګه تېر کړي؟ بعینه دغه سوال د پیغمبر علیه السلام سره څو نوجوانانو صحابه وکړي، یا رسول الله من اکیس الناس و احزن الناس، په دنیا کې دانا سړی، هوښیار سړی، عقلمند سړی څوک دی؟ پیغمبر علیه السلام ویل من اکثر ذکرا للموت و اکثر استعدادا للموت، چې کم سړی د مرګ یاد ډېر کوي د آخرت لپاره استعداد برابروي. اولئک الاکیاس و اولئک الاحزام، دغه عقلمند دي، دغه دانا خلک دي. ذهبوا بکرامت الدنیا و شرافت الاخره، الله دې خلکو ته دنیا عزت هم ورپه نصیب کړی دی، د آخرت عزت هم. نو سړی زندگی د آخرت لپاره ده. د هوښیار سړي علامه دی چې زندگی د آخرت په استعداد او په آخرت په تیاری کې. ډیره ښایسته خبره ده. یعنی شیخ صاحب موږ ته دا خبره کوي چې بس هوښیار سړی هغه دی، عقلمند سړی هغه عقلمند هغه نه دی چې هغه دنیا یو ځای کله او دنیا کې داسې ژوند تېر کړي. عقلمند سړی، هوښیار سړی هغه سړی دی چې هغه د آخرت تیاری چې ده هغه وکړه. او که چیرې شیخ صاحب پر دا باندې لږ موږ ته یو مختصره یو دوې خبرې وکړي که دا اوس د فتنو دور دی، د انسان به په دې فتنو په دور کې څنګه ځان بچاوي او د دې بې حیایي دور کې به څنګه ځان بچاوي؟ د دې د بچاو دپاره بهترینه طریقه دا ده چې سړی د نیکانو خلکو سره صحبت، د نیکانو خلکو په مجلس کې ناسته او د نیکانو خلکو خبرې اورېدل او د هغې د محفله څخه ځان نه لرې کول. بې ځایه بازارو ته او بې ځایه ځایو ته او بې ځایه منظرو ته او بې ځایه ترتیبو باید سړی باید چې ځان اخته نه کړي، ځکه دا یو حقیقت دی چې د نیکانو خلکو مجلس دا په سړي کې ډېر ښه اثر لري. او د نیکانو خلکو وینا او د نیکانو خلکو چې کومه نیکي ده هغه نیکي الله تعالی د هغې د سینې څخه ستا سینې ته نقل کوي. نو زه خو دا وایم چې په دې اوس دور کې د حفاظت لپاره بهترینه طریقه دعوت و تبلیغ هم یو مدرسه خلاصه ده او د نیکو خلکو د علماو صحبت هم یو ترتیب دی او دغه رقم د نیکانو په مجلسو کې شرکت کول، د هغې وعظونه اورېدل او دغه رقم د ټولو سلو خبره دا ده چې سړی حیا ولري. بالکل حیا حق حیا دا ده چې سړی په هر ځای کې د الله څخه وشي. بالکل ځکه الله داسې ذات دی چې په یو حالت کې هم سړی نشي ځین پټېدلی. بالکل حدیث شریف کې الله تعالی بنده ته وایي بنده ته چې کله ګناه کوي نورې ټولې دروازې بندې کړي چې د کومې دروازې څخه زه درته ګورم هغه دروازه دې نه ده بنده کړې. بالکل ځکه الله سړی په هر حال کې ویني. او د الله څخه حیا کول او د نیکانو په مجلسو کې کښېنستل او د نیکانو وعظونه اورېدل او د هغې سره خپل ژوند کنټرولول، دغه د انسان د زندګۍ او د بچاو د یوه طریقه ده. بالکل. یعنی شیخ صاحب ډیره قیمتي خبره وکړه. اکثریت په 100 کې 99% زموږ معاشره چې کوم ده هغه داسې کوي کله چې یو ګناه کوي. شیخ صاحب ډیره قیمتي خبره موږ ته وکړه. که موږ ته سوچ و فکر درلودی نو به موږ د دې څخه ګټه ترلاسه کړو. یعنی په دې دنیا کې زندگی کول موږ اکثر انسانان یو ګناه کوي هغه د دې انسانانو څخه ځان پټوي او د دې معاشرې څخه ځان پټوي، مګر چیرې چې وده د خپل ښایسته رب چې دی هغه ګوري هغه خوا څخه د ځان نه پټ کړي او نه پټولی سي.
او د هغه څه د ځان ټول هم نشي. نو موږ ته دا پکار دی چې په هر وخت کې موږ یو ګناه د انسان څخه کېږي او هغه انسان دغه سوچ او فکر وکړي چې ما خپل ښایسته رب چې دی هغه ویني، ما د خپل ښایسته رب چې دی هغه ګوري. نو که چیرې انسان دغه فکر ولري نو بیا به د ګناهو څخه بچاوي او دته به الله تعالی د تقوا او د نیکۍ توفیق چې دی هغه ورله ورکړي. شیخ صاحب ستا ډېره شکریا ادا کوو، ډېر ستا قیمتي وخت موږ ته ډېره شکریا ادا کوو. الله تعالی دې ستا دنیا او آخرت ښایسته کړي. الله تعالی دې وموږ ټولو ته خپله رضا چې د هغه رانصیب کړي. جزاک الله. الله تعالی دې وساته، الله تعالی دې ښه ژوند درکړي. خیر اوسه. ډېره مننه.